ترائب صلب ملا ته وي ترائب سنو ته ویل کیږي صلب دا ملا د دې نه سړی ملا مراد ده او ترائب نه دا ترائب المرأه دینه د زنانه ترائب مراد دي دې څه معنا ده دې مطلب دا دی چې د نطفه اصل مستقر چې دی اصل مستقر دا جمع کیږي دا د نارینه په ملا کې او د زنانه په سینه کې دا یې ځای مستقر دی او د ترائب یو بل معنا هم بعض علما وکړي د امام زجاج د دې یو معنا کړی دا چې د ترائب اصل کې ویل کېږي پختو ده پختۍ او دا دو پختۍ خې طرف ته دو ګس طرف ته په دې ځای کې نطفه جمع کېږي د زنانه نو که دا بالفرض پختۍ هم شنو پختۍ هم دا رسینې سره نږدې دي دی مستقر دی د دې ځای نه راوځي البته دا کم تحقیق چې کم دی چې دا نطفه خو د زنانه د ټول بدن نه راوځي او د نارینه ټول بدن نه راوځي قرآن کې خدا لیکلی چې صلب او ترائب په منځ کې دي د هغې جواب دا دی چې اصل مستقر دا دی اصل مستقر او نور چې کله د زنانه بدن ته نطفه کله داخل شي نو دا وایي په دې څلوېښت ورځو کې ټول بدن کې خورېږي ټول بدن کې خورېږي حتی چې دې نوکانو پورې راورسي بیا واپس الله تعالی ځکه من سلالتین چې راځي سلاله د سلالې نه الله تعالی پیدا کړی دی خلاصې نه من سلالة من ماء مهین دا خلاصه دار چې واپس د بدن نه راکاږي او بیا واپس راشي دی رحم ته واپس چې واپس راشي دا غینه بیا وینه جوړ شي بیا وینه شي بیا دا غینه ورسته بیا غوخه جوړیږي په دې ځبانه خو د ماشوم سره د پلارم ډیره مینه خو د مور سره ډیره مینه مور هو بچی ډیره دردمندیږي ځکه دا د بدن د جز نه پیدا دی پر اوزر دی زنه انه بشک د الله علی رجعی د دې واپس کول باندې قادر دی الله تعالی د دې نطفه په واپس کول باندې قادر دی څنګه واپس کول باندې قادر دی چې اول د زنانه بدن کې خورش او بیرته راډول شي او یا د انسان ژوند او مرګ ته مراد دی چې کله مړ شي الله واپس را ستنولې شي رجع الانسان بعد الموت یا د یو حال بل حال دا یوم باورز باندې تبل السرائر چې ښکار وکړل شي ټول رازونه بخکار کیږي ابلاء سرائر بګی دا ورځ د آخرت دا رازونه باندې پاتې کیږي وما له نبي در پارا من قوت طاقت د قیامت د منع کولو ولا ناصر نبي سوک مددگار د عذابنا مدد به شي کولی والسماء زما دی پاسمان منی قسمی ذات الرجع شدا باران والا دی رجع ولکیږي مطر د باران